بل د قرآن پاک دا طریقه ده چې کله هم یو حکم ذکر گئی دا غین مخ کی ترغیب ورکی یا دا غین مخ کی ترہیب ورکی ویری دا خلق د جهنم نه ویری د عذابونو نه ویری د خپل پکړ نه ویری او کله د جنت تذکریو کی شوق ورل راپورته کی نو د هغه چې ویریږي هم په حکم عمل کولی شي او چې په شوق کې شي هم بیا په حکم عمل کولی شي دغه رنګې د احکامو نه بعد هم الله تعالی ترغیب ترهیب ورکوي د جنت نظارې هم پیش کوي د جهنم د عذابونو تذکری هم کوي د پاره د دې چې دا کوم حکم ذکر شو چې د خلقو د شوق پیدا شي عمل ویو کی یا ویریږي دوی او عمل ویو کی دقه رنګ دلته احکامات لازمی او فرض احکامات ذکر شول وس الله تعالی هغه بندگانو ته ترغیب ورکوي مسلمانانو ته تلک حدود الله دا چې کوم ذکر شول دا ګوره پولی د الله دی دا حدونه د الله دی دا مقرر احکامات دی د جانب د الله نه ومن يطع الله ورسوله او چاچی طاعت وکو تابعداری فرمان برداری وکړه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم يدخله جنات الله بداخل کی دلرا باغونو تا جنتونو تا تجری من تحتها الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها او همیشه به وي په دې کې نو په دنیا کې په میراث کې د چا سره زیاتې مه کوه د بل حصه دې قبضه کړه سبا به درنه پاتې د دې په بدله کې جنت وګټه چې همیشه پکې چې چېرته درنه بیا پاتې کېږي نه وذالک الفوز العظیم دغه جنت حاصل ول د جنت دغه نعمتونه هغه چاته میلاویدل دغه کامیابی عظیم الشان دا کامیابی لوی ده ومن يعص الله ورسوله او چاچ هم نافرمانی وکړه د الله د حکم د الله ورسوله او د حکم او د طریقې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ويتعد حدوده د الله د پولی ونړولې الله تعالی د احکام نه تجاوز وکړو د دین تیر وتلو د خپل مرزي مطابق هغه ژوند تیر کو میراث ورته میلاو شو د خپل مرزي مطابق تقسیم کو چرته یوې خور لا هغه 1 لک روپۍ ورګړي بلې خور ته ویلي چې تا به عمرې له بوزم حج له به دې بوزم او دنیا زمکې دې نه هغه قبضه کړلې دقه ويتعد حدوده او تجاوز وکړو د پولو د الله نه د حدونو د احکاماتو د الله نه يدخله نارا داخل بکی الله تعالی دل ورتا خالدا فيها چې دې بیا همیشه وي پدې کې وله عذاب مهین او د دغه شخص د بارا د دغه سړی د بارا با عذاب مهین اهانت کوونکې سپکونکې عذاب دې بس سپک سپور وشي په جهنم کې بیا نن چې پردې حق قبضه کړي په دې به سبب مختورن ولاړي په دې باندې به بیا سپک سپور به ولاړي لاس به بیا مروړي خو بیا به موقع هغه په لاس نه ورځي